السلام علیکم. د مو خوږو پښتنو او بالخصوص د مو په سپران کې ناست افسرانو په پاټه سکرټریټ کې ناست افسرانو ګورنر اقبال ظفر جګړه صاحب او پی کورم نن زه تاسو ته ښایم چې د ډوګر سکول چې دا هایو په 2012 نه د دې څه حالات روان دي. نن دغه بچي ته د بورډ هم هغه نشته سهالات. تاسو که دې وخت دي استاد سلام علیکم. دا هغه بورډ دی. زه دې بچي نه څه توقع وساتم چې مستقبل قریب کې به دغه بچي نه ماته افسر دغه بورډ نه جوړ شي. دا یونیورسټي ته به زه څه توقع وسم چې زما بچه به یونیورسټي ته لوړ شي هغه دغه بورډ نه. بورډ خو پرېږده دې د نستي دپاره ترپلې هم نشته دي. دا استادان به دو ته په دغې بورډ باندې څه وښیي چې دوې لکیرې نشي په پوره کېدلی. نو زه صرف خپل افسرانو ته او تیر شوي مینوګانو سلنټرانو ته زه دا یم چې زه دغه بچي مستقبل ته کوم رنګ ورکړو کومه نامه ورکړم. دې ته زه د کومې افسري سوچ وکړم چې زما دا بچیان کومې افسري ته ورسېږي. د دو تعلیمي حالات خو ته وکړه دلته یو استاد سرسي هغه ته کرسي به نه وي. استاد به داسې کیني دلته په دغو خړو خاورو باندې به استاد دغه ته دغه ټیکینګ دی. قائد اعظم محمد علي جناح چې کوم خوب لیدلی و د پاکستان دپاره دې علاقې دپاره زه نه منم چې هغه به دغو خلکو ته ورسېږي. زما یقین نشته چې دې باندې به زه یو مضمون یاد غوړکو ته زه ولیکم چې قائد اعظم باندې کوم مضمون دی هغه هم زه په رانه شروع لیکلی. د وړکې به زده کړه کوم ځای نه کوي. د ماشوم به د زده کړه کوم ځای نه کوي. د مو چې کوم د زده کړې ځای دی هغه ړنګ دی. د مو چې کوم زده کړې ځای دی هغه ځای ړنګ دی. د مو کوم ځای نه څه د مو ماشوم د مو کومې علاقې نه کوم خور نه څه د مو ماشوم دغې علاقې دپاره خوشحالي راوړي هغه ړنګ دی. نو زه څه توقع ولرم چې زه به دغې علاقې دپاره به مو دا بچی مضبوط جوړ شي. زه خپله علاقه څنګه مضبوطه کړم دغو ړنګو ګوډونو نه چې هغه دپاره سټینډ هم نشته دی. د مو افسر دغې علاقې ته ولې نه رسي؟ علاقې ته دورې ویلې نه کوي. ایمو پی صاحب ایمو سنټرلي پی دغې علاقې ته ولې نه رسي؟ ګورنر هاوس کې ښه څه ړنګ نه دي. د مو ګورنر ویلې هلته ویزیټ کوي. د مو چې کوم ځای نه علاقه ښکلې کېږي د مو چې کوم ځای نه د علاقې امن جوړېږي د مو چې کوم ځای نه د علاقې ترقي شټېږي زه هغه ځای نه ړنګ یم. ما هغه ځای نه د مو مزل د مو قدم ړنګ دی. ما هغه ځای نه زه ګوډ یم. نن دا سکول ماته داسې ښکاري لکه دا پرژلی دی زخمي دی او د 2012 نه د 2012 نه د سکول دا حالات دي. د ویلې نه د سکول حالات ویلې چوپ نه جوړېږي. زه تعلیم سره یې مو شوق شته او زه غواړم چې زه تعلیم وکړم. ما مشر غواړي چې تعلیم وکړي خو زه تعلیم څنګه وکړم؟ HDOD یو داسې ارګنایزیشن دی چې هغه په دغې علاقې کې 42 سکولونه پلین کړي چې هغه به ریکنسټرکشن کې هغه ته به فرنیچر ورکوي. هغې کې د کومې علاقې سکولونه خسته شوي دي؟ سنټرل کورم یې ولې نه دی خسته؟ دا ډوګر یې ولې نه دی خسته؟ د لشیرزي د چونکیني سکولونه ړنګ یې ولې نه دی خستي؟ کوم څه ړنګ دي هغه نه خلې. کوم ته چې ضرورت دی هغه ته نه ورکوي. ته صرف په خپل علاقې کې خپل ووټ دپاره د خپل علاقې کې د روان الیکشن دپاره جوړ سکولونو کې کار کوي او د مو ړنګ سکولونو کې کار نه کوي څه جهل کوي. دا بچي وخت دا په کوم بوټونو باندې سبا کوي؟ دې سترګې کولول به زه څنګه کوم؟ د دغو افسرانو سترګې به زه څنګه کولوم؟ دا به هله کولویږي چې دغې علاقې ته افسر رسي. دا به هله کولویږي چې دغې علاقې چوک دوره کوي. او زه بالخصوص خپل مشر ته یم چې مو ته ضرورت نشته چې زه ګورنر نه لونګي په سر کړم. مو ته ضرورت نشته چې زه یو افسر وشي هغه ته زه ور واچوم. مو ته ضرورت دې خبرې چې زه هغه افسر د ګریوانه روان شو د خپله ړنګه علاقه ورته کړم. د خپل ړنګ دغه وړکي دغه کلسونه چې دا د خیمو کې ناستې دا ورته کړم. د خیمو کې څه غرمې ساړه تېروي دا ورته کړم. دا ضروري دي. لونګي ور ورچول نه دي ضروري. ضروري دغې علاقې ته د هغو راتګ ضروري چې د مو علاقه مخکې لاړه شي.